پرون د افغانستان ټیم سره یو امپایرانو کالجی کړی ده او بل د افغانستان ټیم چې کم منیجمنت ته کم چې سپورټینګ سټاف ته کم چې د هډ کوچ ته دا غي نه اهلی ته ګوره جی کالجی ور سره امپایرانو څنګه کړي پاغه هم خبره کو او د دې چې کم سټاف ته کوچینګ سټاف ته دا غي نه اهلی ته ګوره جی پاغه باندې هم خبره کو چې څنګه نه اهل دي ټول نه پهله خو د اصغر افغان دا ټویټ تاسو ګورئ افسر اصغر افغان لیکلی دی جی افسوس کوچینګ سټاف باید د مجیب ل اوټ رستو فاروقی ته حتمی میسج ورکړی وي چې سنگل ضرور او بیا دریو نورو بالونو کې د راشد لخوا یو شپږیزي په وهلو سره هم دویم راوند تک کوالیفای کېدو چانسو دومره کروشل ټایم کې ډریسنګ روم کې د رن ریټ د نه تجزیه واقعا چې د افسوس خبره ده بالکل حقیقت سپینه خبره کړې ده جی چې په ډریسنګ روم کې داسې څوک نشته چې هغه د نت رن ریټ کیلکولیشن کړي وي ګوره فاروقی چې څنګه راغو بیټینګ ته نومبنه فلټاس بال ولا فرنٹ ټو فرنٹ سټاپ کو مخامخ بالر ته ورويشتو مطلب فاروقی هغه ټایم هغه پته نه و چې زه راشد ل سنگلو کوم او راشد چکوي راشد لم دا پته نه و چې مال به فاروقی سنگل کین نو بیا به زه چکو هم نو مونږ بیا 295 رنز چې مونږ وکړو شپږ کم 300 رنز چې مونږ وکړو نو مونږ کوالیفای کېدې شو 15 کم په 300 باندې لکه د افغانستان سکور یو لس کم 300 سکور یو جی چې سنگل فاروقی کړي وي راشد ل او راشد بیا چوکا نه والا راشد بیا چکا وهلی و نو بیا هم د کوالیفای کول شو خو راشد لم پته نه و د امپایر نه اهلی ته وګور امپایر هم د امپایر ل پکارو چې امپایر راشد خان لم ویلې د افغانستان کیپټن راغوسته وي او د سریلانکا کیپټن راغوسته ویلې ول چې اوس هم داسې سيناریو باندې افغانستان کوالیفای کول شي او بل د افغانستان ډریسنګ روم کې هم کیلکولیشن دی ل پکارو چې د نت رن ریټ کیلکولیټ کړو خپل ته دغه کړي و بل انالیسس کړو چې په دې بل دومره سکور شنو اله مون کوالیفای کېدې شو نو ډریسنګ روم نه هم راشد خان له میسج لاړو نه فاروقی له میسج لاړو نه امپایر فاروقی له وینا راشد خان له وی چې لکه غوړ اوس در سره هم چانس شته نو البته فاروقی چې کم دغه خپل سور لګیو بس هغه راشه بس صرف میچ ګټل غواړي او دغه د دور نه خاصم بار شوی نو هغه ولا ګوره نیغ بالونه ولا سټاپ کو فولټاسیم ولا سټاپ کو ابل چې کم دغه هم ولا سیده سټاپ کو څنګه ټیسټ کې خلک سټاپ نه کوي چې بال په پیج باندې داسې سیده ورو ور دی بالر له نو دغه رنګ سټاپ ولا ګوره فولټاس بالو کو چونکه کدا چر هغه پته ونه هغه بخامخه د سنگل کوشش کولو کټ په وخ کو بال به بالر ته سیده نه ور واخلو هغه به راشد له سنگل کو راشد به بیا چکی وهلو کوشش کولو نو د اصغر افغان دا خبره هم ټیک ده چې ګوره دومره کروشل ټایم کې د کوچینګ سټاف چې کوم د نت رن ریټ نشي کیلکولیټ کولې نو بیا په داسې کوچینګ سټاف باندې سم او امپایرانو له ګوره جی امپایران هم دا نه وای چې لکه موږ به د کیپټن لو چوز هم افغانستان سره چانس شته نو الته فاروقی هم غلم پته نه و راشد خان لم پته نه و نو داسې قسم واقعي ګوره بیګا د سره شو خو د غیبت قسمتي دغه و چې مجیب اوټ شو مجیب نه پس بیا فاروقی دغه رنګ غلا خو فاروقی له هم پته نه و نو ډېر افسوس خبره ده یار چې د مونږ پر ګوره دونه په انټرنیشنل میچ کې امپایر انټرنیشنل میچ کې بیا په ایشیا کپ کې دومره یو غټ میچ وی هغه کې بیا امپایر ولاړی و هم داسې امپایر او بیا دغه د افغانستان د کرکټ ټیم کوچ له هم پکارو چې خپل کیلکولیشن کړي و نت رن ریټ راوسته وي چې کم سيناریو سره کم حساب کتاب سره مونږ کوالیفای کېدې شو نو ګوره داسې کوچ باندې سره داسې دغه باندې سره منیجمنت باندې سره چې راستا په داسې کروشل ټایم کې پکار را نشي نو دا اصغر افغان خبره بالکل ټیک ټاک ته جی بالکل د نخې منځي وشته دي او حقیقت ویلې دي چې افغانستان سره بیا هم چانسو راشد خان چې کم ارمانی پاتې شو نو دا د کوچ نه اهلی په وجه باندې او د امپایر نه اهلی په وجه باندې راشد خان غریب ارمانی پاتې شو افسوس خبره د مونږ خپل واقعي بیګا ډیر زیات خفه کړو یار هغه میچ انتهایی خفه کړو یار داسې خشته میچ روانو او افغانستان ګټلو ګوره مونږ خو د کرکټ شوقیان یو مونږ کرکټ سپورټ کوو مونږ چې کم کس ښه گیم کوي مونږ هغه سپورټ کوو لکه ویرات کوهلی ښه گیم کوي نو هغه چونکې زمونږ د دشمن ملک کلاړي دي او زمونږ وخت نو مونږ کرکټ سپورټ کوو مونږ کلاړي سپورټ کوو چې کم ښه گیم کوي مونږ به سپورټ کوو اکثر دا کمنټ خلک کوي په دې ویډیو کې چې خیو کل چې افغانستان باندې فلانې ډنګړې نو لمزه دا پیغام ورکوم چې زه از کرکټ پلیئر ما خپل هم کرکټ کړی دی زه کرکټ سپورټ کوم زه چې کم کس ښه گیم کوي نو هغه زمونږ دشمنی کې غار سي او بیا افغانستان خو زمونږ پښتون ټیم دی ابا خو خامخه زما خو خپل چې کوم مایند سیټ ته نو زما په پاکستان ټیم دی او پاکستان نه پس افغانستان دی د کای کوم پښتانه دي او هغه کې بیا داسې خالقان دي لکه ګورباز وګوري دا ډیر نه سلیکټ دی راشد خان دونه نه سلیکټ دی دا ټول ډیر ښه خالقان دي مطلب هغه بدمعشي او هغه خبرې پکې نشته ډیر جنانه لکان دي نو په دې وجه مې خوښ دي نو دا یو ویډیو وه چې افسوس په دغه منیجمنت باندې افسوس په دغه امپیرانو باندې چې دومره کروشل ټایم کې چې ډو اینډ ډای سچویشن کې د کلاړیان خبر نه کا دا ویډیو ډیره زیاته مننه والسلام